انا لله و انا الیه راجعون. مسافرۍ کې دی الله څوک هم نه وجني. 400 د تنګي لوړه شه سره د عبید خان تعلق و په سعودي عرب نسیمه کې چې کوم دی وفات شوی و. الله دې داسې مرګ هیڅ چاته هم نه راولي. الله پاک دې داسې مرګ نه نوم مسلمان وساتي. کله چې یو انسان سعودي عرب ته راځي او هغه کله کپړې پیک کوي په بیگ کې، نو هغه یوازې کپړې نه پیک کوي، هغه ډېر ارمانونه چې کوم دی د بیگ کې بند کړي او ډېر ارمانونه یې په زړه وي او دا سوچ وي چې انشاءالله تعالی سعودي عرب ته لاړ شم، زه به دا کوم او زه به هغه کوم. په زړه کې هم ډېر ارمانونه وي، خو افسوس چې ژوند وفا ونه کړي او ارمانونه هم چې کوم دی په زړه کې پاتې شي. الله پاک دې عبید له جنتونه ورکړي، الله دې هغه جن ښایسته کړي او الله دې د کور والا د زړه صبر ورکړي. د مسافرۍ مرګ ګران کار دی، یوازې چې کوم دی د کور والا او د کلي والا مور پلار دا پې خفه نه وي، دنیا پې خفه وي، څومره چې پښتانه وي نو ټول پې خفه وي. الله دې جنتونه ورکړي. چې کم کسان دلته مسافرۍ کې دي نو اکثر چې کوم دی هغوی په خپل ټینشن کې خپلې چې کوم دی ډېرې زیاتې مجبورۍ دلته کې د کار په ټینشن کې هم وي، د کمرې په ټینشن کې هم وي، د اقامې په ټینشن کې هم وي. نو مهرباني کوئ کم کسان چې په پاکستان کې دي هغوی پې د پاسه نه نور بوج ما اچوئ، مسافر پې خفه کېږي او هغوی زړونو ته چې پې کوم دی دک رسي. ولې چې د مسافرو زړه ډېر زیات نری وي او په نه څه خبره خفه کېږي. نو کوشش کوئ د پاکستان د سیډه چې کوم دی ډېر په مسافرو زور مه راولئ. الله پاک دې مسافرو ته چې کوم دی زندګي اسانه کړي. الله دې په مسافرو خپل فضل او رحم وکړي. د مسافرۍ مرګ یقینا چې ډېر ګرانه وي او یو خوا مسافري شي، بل خوا پردی وطن شي، بل خوا چې کوم دی مرګ شي نو ډېره ګرانه ده. الله پاک دې په چا هم نه راولي. ولې چې مسافر شي نو هغه خو دا تمه وي چې زه کور ته به راشي، کال بعدې 2 کاله بعدې انشاءالله کور ته به راشي، خو چې کوم مړه شي هغه ټول عمر دپاره لاړ. بس یارانو الله دې عبید خان وبخي، الله دې جنتونه نصیب کړي. ډېر ښه انسان و، ډېر داسې یو انسان و چې خدمتي انسان و، اخلاق هم ډېر ښه و. الله دې هغه جن ښایسته کړي او بس ښه انسان ته چې کوم دی د الله پاک هم تلواري. ښه انسان په دې دنیا کې پاتې کېدل ډېره ګرانه ده او ډېره ممکن ده. الله دې وبخي، الله دې جنتونه نصیب کړي. موږ ټول پرې ډېر زیات خفه یو. آمین ثم آمین. دعاګانې ورته کوئ.